الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون من أهل السماوات والأرضين وعلى عباد الله الصالحين معزز و محترم حاضرین کرامو مشرانو همزولو او کشرانو الحمدللہ والمنہ من او تاسو بیا اللہ زندگی راکا د ماهانه درس په ضمن کې را جمع شوي یو نننې محفل به انشاءالله د دې میاشتې په مناسبت باندې وي چې دې ته د رجب اصوم میاشت وایي او زمونږ مشرانو به دې ته بزرګه میاشت ویله د دې په فضایلو کې یو څو خبرې عرض کوم په دې امید سره چې تاسو به په غور باندې واورئ او زما د وینا او ستاسو د اورېدو نه پس به رب ذوالجلال نه دعا غواړو چې الله جل مجده په اول مال او بیا تاسو له په د عمل کولو توفیق راکړي معززو دا مخکې ما تاسو ته ویلي چې په دې امت اجابت باندې رب ذوالجلال د محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم علیه الصلاة والتسلیم د خاطره ډیر مهربان او د دوی د پاره
یو دوا شرافت مقرر کړي چې یو ته شرف د مکان وي او بل ته شرف د زمان وي. شرف د مکان دیته وي چې الله د دوی د پاره داسې ځایونه مقرر کړي دي چې په هغه اماکنو کې په هغه مکانونو کې دوی د رب ذوالجلال لږ عبادت مو کی نو پاغي ورته ډیر اجر او ثواب ملاوي. لکه من جمله داغینا چې په بیت الله شریف کې مونږ کول، په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې مونږ کول او دلته په خپل ځای کې مونږ کول دی کې فرق، چونکه هغه ځای د شرافت والا دی، هغه مکان ته شرف ملاو دی، هغه د محبوب علیه السلام د ولادت او د هجرت ځایونه دي. دیو جنا چې په مسجد د محبوب علیه السلام کې څوک یو منځو کی نو الله د 50,000 منځونو ثواب ورته په عملنامه کې لیکي، او چې په بیت الله شریف حرم شریف کې منځو کی نو د یو منځ په بدله کې الله د 1,00,000 منځونو ثواب ورته عملنامه کې لیکي. دې ته وایي شرف د مکان. داسې مکانونه او ځایونه شته چې هغلته د مسلمانانو دعاګانې الله تعالی نه رد کوي، قبلوي. هم د دې په وجه باندې دغه ځایونه په شعائر الله کې حسابي، او الله فرمایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. چا چې د الله د شعائر او ادب او تعظیم وکړ یقینا دا د زړونو تقوا ده. اوس د چا زړونه چې تقوادار دي هغه د شعائر الله تعظیم کوي او هغه ته د هغې برکت او فیض هم ملاوي. بل د شرف د زمان، یعنی داسې زماني وختونه الله د دې امت د پاره مقرر کړي دي چې پاغه وختونو کې دی لږ عبادت مو کی نو الله رب ذوالجلال پاغي باندې ورل ډیر اجر او ثواب ورکړي. ګورئ دا میاش دا حرمت د میاشتو نه ده چې په 12 میاشتو کې 4 میاشتې د حرمت دي، د عزت میاشتې دي، او اغا 4 میاشت چې دي 3 چې دي پر لپسې راغلي، یو ذوالقعده، 2 ذوالحجه، 3 محرم او 4 پکې دا رجب مبارک میاشت. دا داسې د حرمت میاشتې دي چې پاغه زمانی د نبی علیہ السلام کې به کافرانو هم د دې میاشتو عزت کاو او په دې 4 میاشتو کې به د مسلمانانو سره جنگ نه کولو. د دې میاشتو د حرمت لحاظ به کفارم سات. دیو جنا دې میاشت د رجب میاش وای او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دیتا د رجب اسوم میاش ویلې. اسوم چې دی دا په عربی کې کونو ته وای، څوک چې په غوږونو باندې کون وي هغه ته اسوم وای. دې میاشتې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی رجب اسوم فرمایلی. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې کله د رجب مبارک میاش تیر شي او د شعبان میاش راوخی نو دا د رجب میاش د الله حضور ته لاړ شي. الله تنه تپوس کوي ته چې زما د مخلوق نه رالی نو زما مخلوق ستا عزت کو کوي نه.
ستا تعظیم وکړه کوې نه نو دا میاش خاموشه پاتې شي جواب ولا ورنک الله ته په دویم ځل تپوس وکړي اے میاشتې ته چې زما د مخلوق نه راتلې زما غ مخلوق ستاسې عزت او احترام او تعظیم وکړه کوې نه نو دا په دویم ځل جواب ورنکي چپ پاتې شي په دریم ځل ته الله جل جلاله تپوس وکړي چې ته زما د مخلوق نه راتلې نو ستا عزت او حرمت او تعظیم کړی دی که نه نو دا میاش لګی شي او الله جل جلاله ته جواب ورکړي چې ای زما پروردګارا ته ستار العیوب د خلکو په عیبونو باندې پردا اچې الہ العالمین دا ستا صفت دے ستا محبوب مال یو نم اخو دے دے اسوم وی کونتا اے زما پروردگار دستا د مخلوق نرالم خدا غی نیکی با ما اوریدی او دا غی پا بدو باندې ز کناو ما ز دا غی د بدو گواهی نور کوم اے زما پروردگارا ما پاغی باندې ستر او پرده واچولا ستا مخلوق په ما کې عبادت کړي دي چې کم ګناهونه کړي دي داغي شکایت نه کوم پاغی میزان کون کړي ذکر ورته نبی علیہ السلام رجب اسوم وای اوس چې دا میاش پدی مسلمانانو پردا چي دا میاش چا پیدا کړي دا غ ستار العیوب رب سمره دی بندګانو خیال سات دی وجنا دا رجب نوم چې ورله الله اخو دے دے نو دا 3 حروف لري او امام عبدالرحمن صفوری رحمه الله هغه د رجب د دې نوم په باره کې وضاحت کوي چې دا 3 حروف لري رجب را دا جیم دے بعد فراء یدل علی رحمت اللہ پر رجب کی دا را چلے دا اللہ پر رحمت باندې دلالت والجیم یدل علی جرم العبد او دا جیم د بنده په جرم باندې دلالت کوي والباء یدل علی بر الله او دا با چلے دا اللہ پا بر یعنی پا نیکی باندے دلالت کئی غرض پکی دارے چه اے زما بندہ کستا جرم ڈیرم لوی دے و یو طرف تا ما را مقرر کا زما رحمت دے بل طرف تا میں با مقرر کا اغا زما بر و نیکی دا پا منس کی مستا جیم جرم راوست مخفکی گا چې ستا د دې جرم نما یو طرف ته خپل رحمت مقرر کړی دی بل خوا ته مې خپل بر او نیکي مقرر کړی ده زه به د خپل رحمت او د بر په یعنی برکت باندې ستا جرم چې دی هغه به ختم وګرځوم که تا په رجب میاشت کې زما طرف ته رجوع نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې رأیت لیلۃ المعراج نهرا ما د معراج پشپ باندې یو نهر ولید ماؤه احلا من العسل دا غ نهر وبچ دی دا د شهد نه زیات خوږی وي ځکه احلا چې دی دا د اسم تفضیل صيغه ده د دغه نهر وب د شهد نه ډیر زیات خوږی وي و ابرد من الثلج ابرد هم دا یعنی دا اسم تفضیل صيغه ده لکه اکبر نو دغه رنګي د دې دا وبچوي دا د وور نه هم ډیر زیات یخي وي و ابيض من اللبن او د شودو پيونه زیات سپینې وي فقلت لجبريل عليه السلام ما جبرائیل علیہ السلام ته اوی
چې اے جبرئیل علیہ السلام لمن هذا د دې نهر وبد چا د پاره وی ما ته جبرائیل علیہ السلام په جواب کې و فرمایل قال لمن صلى عليك في رجب دوب الله دا هغه چا د پاره مقرر کړی دي څوک چې بالخصوص د رجب په میاشت کې پتا مبارک باندې درود شریف وایي الله بر دې نهر وب پاغه چا باندې سکای څوک چې د رجب په میاشت کې پتا سو مبارک باندې درود شریف وایي او یو روایت کې دا سره راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د جنت په غاړه کې یو نهر بهيږي چې د هغه نهر وبد شهد نه زیات خوږی دي او دا چې د وور نه زیات یخي او د شودو نه زیات سپین دي وی جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې د دې نهر وبد هغه چا د پاره دي لمن صام فی شهر رجب څوک چې د رجب په میاشت کې د الله د رضا د پاره نفلی روزي نیسي دا غوی د پاره الله جل مجده دا مقرر کړی او کتابونو زمونږ د دین لیکلي چې چا په دې میاشت د رجب کې 3 روزي اونیوي داسې طریقې سره چې اول روزه ونی و الله جل جلاله د 3 کالو د عبادت ثواب ورته عمل نامه کړي او چې دا دویمه ورځ روزه ونی و الله د 2 کالو د عبادت ثواب ورته عمل نامه کړي چې درېمه ورځ باندې روزه ونی و د 1 کال د عبادت ثواب ورته لیکي بیا چې ورپسې تیرې د چې د سلورمه ورځ ونی و الله د یوې میاشتې عبادت ثواب ورته لیکي پنځمه ونی و د هفتې د عبادت ثواب لیکي شپږمه ونی و د یوې ورځې د عبادت ثواب لیکي دارنګي چې پکې څوک روزي نیسي الله تعالی جل جلاله د هر روزي په بدله کې د کال د عبادت ثواب ورته په عمل نامه کې لیکي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره تشریف وړه مخله یو مقبره رااله هغه مقبري والو باندې عذاب نبی کریم علیہ السلام مبارک ادرید او صحابه کرام ته فهمه دعا ورته کی چې الله دین عذاب لري کی کله چې دعاو کا عذاب کې لگا آسانی رااله نبی علیہ السلام صحابه کرام ته مخ مبارک راواړو دی ته په دې قبرونو کې عذاب ملاويږي او کدی په دنیا کې د رجب په میاش کې یو روزم نیولې نن بدا عذاب په دې باندې نور راغله دا نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل دارنگی حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر یعنی صحابی دے حضور علیہ السلام مبارک اغا فرمائی چې د کوئی قاف نه اخواته یو زمکه ده اغا زمکه چې دے دا غي خوره ټول سپینه د سپینه تک سپینه خوره او دارنگی دا زمکه ټول سپینه ده او دا غي خوره چې دے دا د سپینو زرو نه جوړه او دا زمکه دومره لوی ده چې دا زمونږ زمکه وکړه تراجمه کیلا غزمکه ته ورسي دومره لوی زمکه ده او هغه زمکه چې وچندر دې زمکه برابر ده لکه دا زمکه چې وزل راجمه او هغه زمکه داسې د ملائکو نه ډکه ده چې سقطت ابرتن کا ستنه وګرځيږي لسقطت علیهم نو دا به ضرور په دې فرشتي د پاسه وګرځيږي پزمکه نه غورځيږي ځکه چې دومره ځای پکې خالی نشته چې صرف ستنه پکې وګرځيږي د فرشتو نه داسې ډکل هغه ټول زمکه چې و چنده د دې زمکه برابر او دا ملائکو نه داسې ډکه ده چې د ستنې د غورځېدو ځای پکې خالی منځ کې نشته حضرت مقاتل رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې کلا د رجب په میاش کې د جمعې مبارک شپه راشي لومبه شپې ته ليله الرغائب وای دا د جمعې شپه چې کلم د رجب په میاش کې راشي نو ګوري کچري په شروع د میاش کې د جمعې شپه رااله نو بیا به په دې میاش کې 15 جمعې راځي او کنا په
ابتدا کې لکه مثال د خالی په ورځ باندې میاشت شروع شوه نو جمعه وروسته شو نو بیا به 4 جمعې پکې راځي اوس 4 یا 5 جمعې دا به په دې میاشت کې وي نو چې د جمعې مبارکې شپه کله راځي نو دا ټولې فرشتې راشي د کوی کاف د غر نه چاپیره ودرېږي او د یو بل د پاسه ودرېږي د دې د صفونه اسمانه پورې ورسېږي او د دې ځمکې نه د اسمانه پورې کم چې زمونږ په نظر راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمایي د بجلی په رفتار سره د 500 کالو مزل دی نو دومره یعنی کلو فضا ده دومره مسافت لري دا فرشتي چې د یو بل د پاسه دا به څومره فرشتي جوړېږي دا ټولې فرشتي د سحر د راختو پورې د جمعې په شپه د دوی کوی کاف د غر نه یو بل باندې اوچتې ولاړې وي او دا تمام شپه د سبا صادق راختو پورې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت اجابت د پاره د الله په دربار کې د مغفرت دعاګانې غواړي منګو تاسو تمام شپه د جمعې په شپه د یو خوبونه کو او فرشتي چې د زمونږ د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي دیو جنا دار دی امت سره د الله تعالی جل جلاله مهرباني اوس یو ضروری خبره واره چې د رجب دی میاشت ته فضیلت پدری وجبان حاصل پدری وجبان یو وجه دادا چې په حدیث مبارک کې راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې رجب شهر الله دا د رجب میاشت دا د الله میاشت دا د الله میاشت تعظیمی اضافت ورته شوی کله چې د الله تعالی جل جلاله د نوم اضافت تعظیمی او سیسته وشي هغه ته عظمت ملاوي بیا کداغي سوق بیا ادبی کوي لوی نقصان ورته واقع کی لکه بیت الله الله کور نه لري خو مکان نه پاک دی خو تعظیمی اضافت شوی دی د کور ته الله د نوم مبارک اوس چې څوکم د بیت الله اهانت کوي نو تاسو خیال لې ایمان دوړه کی رسول الله دا الله رسول دا تعظیمی اضافت کڅوک دغه پیغمبر اهانتو کی واجب القتل ګرځي د ایمان نخلاصي دارنګي شاعر الله ولی الله شهر الله نو دا ټول اضافت چې دی تعظیمی دی الله جل جلاله دې رجب تم دا شان ور کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي دا د الله میاشت و شعبان و شهری د شعبان میاشت زما میاشت دا و رمضان و شهر امتی او د رمضان میاشت زما د امت میاشت دا نو په حدیث مبارک کې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دې میاشت ته نسبت داسې کړی دی چې دا د الله پاک جل جلاله میاشت نو کلم چې د الله د نوم تعظیمی اضافت یو سیس تراشی هغه ته عزت او شرافت ملاوي عظمت ملاوي دیو جنا دې میاشت سره نسبت تعظیمی د الله تعالی جل جلاله دی نو دا د دیو جنا لوی عظمت او شان لري یو وجه دا دویمه وجه دا فضیلت دا چې کله زمون او استاسو د خوږ پیغمبر جناب محمد مصطفی علیه التحیت و ثنا د والدینو کریمینو نکاح وشوا عبدالمطلب صاحب د حضور صلی الله علیه وسلم د والد محترم د حضرت عبدالله صاحب د پارا د بیبی آمینه رضی الله تعالی عنها انتخاب وکړ نو بیا د دوی نکاح چې وشوا دا د رجب مبارک میاشوا د جمعې مبارک شپوا چې کله د حضور علیه السلام والد محترم د حضور علیه السلام د والد محترم سره ملاقات وکړ
نو د محبوب علیه الصلاۃ والسلام انتقال مکانی د خپل والد محترم د جسم مبارک نه د مور مبارک جسم ته وشو دا د رجب میاشو د جمعې مبارک شپه وا نو چې دا قائد جهان صلی الله علیه و آله وسلم انتقال د خپل والد محترم د وجود مسعود نه د خپل مور مبارک صدف مبارک تکیږي په کومه میاش کې او په کومه شپه کې دا به ولې د برکت والا نه وي معززو دریم سبب او وجہ د دې میاشتې د فضیلت دا ده چې د دې میاشتې په 28مه شپه باندې په 28م تاریخ باندې د رجب د میاشتې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مکه معظمه کې د اعلان نبوت په 11 کال باندې د اعلان نبوت په 11 کال باندې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک چې دی دا الله جل جلاله سره معراج کړو